نن به وایو انګولر میګنیفیکیشن اینڈ سیمپل مایکروسکوپ. ها ګوره نننی ټاپک کې ومنګه د سیمپل مایکروسکوپ متعلق د دې متعلق خبره وکاو او د دې متعلق ډیسکشن وکاو. سیمپل مایکروسکوپ دا ګوره د دې بیسیک پرنسپلز به وایو چې دا په کوم اصول باندې سیمپل مایکروسکوپ جوړل صحیح ده. ها نو او بیا چې کله موږ سیمپل مایکروسکوپ او پیژنو نو راغنه بعد به بیا موږ کمپاوند مایکروسکوپ ته ځو صحیح ده. خو ګوره د سیمپل مایکروسکوپ نه د پیژندو نه مخکې موږ لا انګولر میګنیفیکیشن پیژندل لازمي دي صحیح ده. انګولر میګنیفیکیشن څه ته وایي ګوره دا موږ زده کړیو کنه چې زمونږ نیر پوینټ اف د آی څه شی دی چې کله یو آبجیکټ موږ کلیرلی دا غواړو کنه نو دا آبجیکټ په موږ د سترګې ته په کم پوزیشن باندې ږدو دا موږ په نیر پوینټ اف د آی ږدو د نارمل هیومن آی خبره کوم صحیح ده. لکه اوس یو آبجیکټ دی دا زمانه لري دی نو دا ماته دونه کلیر نه ښکاري صحیح ده. خو چې زه بیا نږدې راوړم نو دا ماته ورو ورو کلیر کیږي صحیح ده. خو ګوره د دې سترګې یو ډسټنس دی د دې سترګې نه یوه فاصله ده هغه ته موږ نیر پوینټ اف د آی وایو ټیک ده. چې په هغه باندې به فاینل امیج زما دا سترګه چې کوم جوړی په دې فاصله باندې دا کوم امیج چې جوړیږي کنه نو دا به د ټولو نه کلیر په دغه چې کوم نږدې نو هغه به کلیر ښکاري صحیح ده. خو که د هغه فاصلې نه د آبجیکټ بیا موږ نور دننه راوړو نو دا به بیا موږ ته کلیر نه ښکاري دا به بلر کیږي صحیح ده. نو د دې سترګې نیر پوینټ اف د آی دی د دې سترګې نیر پوینټ اف د آی دی لکه اوس لیټ سپوز تا سره یو بوک دی او ته ریډینګ کې کنه اوس دا لیکل چې تا ته به کلیر څنګه ښکاري چې ته څونه نږدې راوړې نو یو پوینټ پیدا سي چې په دې پوینټ باندې به تا ته دا ډیر کلیر ښکاري هغه ستا د سترګې نیر پوینټ اف د آی دی ټیک ده. اوس که تر دې نه دا دننه راوړې کنه نو چې راغنه نور نږدې کې کنه نو دا به بیا تا ته بلر ښکاري دا به تا ته کلیر نه ښکاري بلکې دا به دوه درې ځای یو لیکل به دوه درې ځای شوی ټیک ده نو بیا به کلیر نه ښکاري صحیح ده. اوس یو آبجیکټ موږ ته په دې پوزیشن باندې کلیر ښکاري نو د دې نه خو اخوا موږ د آبجیکټ که کلیر لیده غواړو نو هغه وداوټ اني اپټیکل ایډ دا پاسیبل نه ده صحیح ده. نو اوس لیټ سپوز دا یو آبجیکټ دی او دا هایټ دی هایټ اف آبجیکټ صحیح ده. دا زمونږ د سترګې نه په نیر پوینټ اف د آی پروت دی په کومه فاصله باندې پروت دی په ان فاصله باندې پروت دی ان زمونږ سره نیر پوینټ اف د آی ده ټیک ده. اوس دا چې زمونږ سره دا کوم ویزوال انګل جوړی کنه نو دې ته موږ تیټا وایو صحیح ده. دا زمونږ سره تیټا دی دا انګل کوم انګل دی دا تیټا صحیح شو او دا هغه انګل دی چې کوم د آبجیکټ سره زمونږ سترګه جوړی کنه ګوره دا په دې انګل باندې ډیپینډ کوي زمونږ دا سترګه په دې انګل د آبجیکټ په دې انګل باندې چې کوم ته موږ ویزوال انګل ویلی شو صحیح ده په دې ډیپینډ کوي چې د آبجیکټ په موږ ته څونه کلیري صحیح ده. نو ګوره چې دا په نیر پوینټ باندې کنه نو دا د دې نه چې کوم لایټ ریز راځي نو زموږ سترګې ته به انټر کیږي د دې امیج به جوړیږي نو په دې ځای به زموږ سره د ټولو نه کلیر امیج جوړیږي صحیح ده. او دا ګوره چې کله دا انګل څومره وړوکی کنه نو چې څونه وړوکی نو دونه به دا امیج کلیر نه وي صحیح ده. خو که دا انګل زمونږ د سترګې سره غټیږي کنه نو دا به دا آبجیکټ په نورم زمونږ سره کلیر کیږي صحیح ده. د دې امیج به په سترګه کې کلیر جوړیږي ټیک ده. لکه فار ایگزامپل لکه اوس ته یو لري ځای کې ولاړې کنه او یو داسې ځای ته ګورې لکه لیټ سپوز به دې کلیو کې چې دا کمې غټې ټاورې دي صحیح ده. اوس ته دغه ټاور د لري ځای نه ګورې کنه نو دا به تا ته دومره ښکاري وړوکی به راته ښکاري صحیح ده. خو چې څنګه ته دې له نږدې راځې کنه دا وړوکی ولې ښکاري ځکه ښکاري کنه چې د لرې نه دا کم ریز راغلی کنه نو دا ستاره د سترګې سره دا انګل کم جوړی صحیح ده. نو چې کم جوړی نو دا آبجیکټ امیج په سترګه کې وړوکی جوړ شوی دی ټیک ده نو کلیر نه دی. خو چې څنګه ته نږدې راځې کنه دې ټاور له ته نږدې رالې نو ګوره د دې سترګې سره د دې ټاور د دې نه چې کم ریز راځي نو دلته دا انګل زموږ سره غټ شي صحیح ده. نو چې غټ شي کنه نو دا ټاور زموږ سره هم موږ ته کلیر ښکاره شي او غټ ښکاره شي صحیح ده. نو ګوره د ټولو نه کلیر امیج به زمونږ سترګه وداوټ اني اپټیکل ایډ دا به په نیر پوینټ اف د آی جوړی صحیح ده چې کله آبجیکټ په نیر پوینټ اف د آی پروت وي ټیک ده. اوس یو خو زمونږ که اوس وغواړو چې دا آبجیکټ موږ نور غټو صحیح ده لکه اوس په ډیر سچویشن داسې چې موږ ته لکه پکاري چې دا آبجیکټ موږ غټ کړو چې موږ ته کلیر ښکاره شي صحیح ده. نو که اوس یې موږ نور نږدې راوړو نو دی خو بلر کوي ځکه چې په نیر پوینټ اف د آی
دا object د ټولو نه کلیر وکړ هغه نه وسته دننه راوړي نو دا به ورو ورو نور خړیږي صحیح ده دا به بیا کلیر نه ښکاري صحیح ده نو اوس لیټ سپوز یو غړی ساز دی کنه او اوس غړی ساز دی نو پاغه غړی کې چې دا کار کوي نو پاکي ډیر وړي وړي پورزي کنه نو هغه به د عام سترګ باندې راغه دونه ایمیج نه جوړیږي دونه کلیر صحیح ده نو چې کلیر ایمیج نه جوړیږي کنه اوس کاغه په نیر پوینټ اف د آی باندې هم کیږي کنه خو د بازي نیم سيزونه چې کوم واړه د دې پرزي دي نو هغه پکې بیا مو ته نخکاری صحیح ده نو هغه بیا د یو سیز هیلپ علی کنه صحیح ده او هغه ته موږ میګنیفاینګ ګلاس وایو صحیح ده د سترګې سره نیولای یا بازي نیم باندې پسې راځوړن کړه می صحیح ده هغه میګنیفاینګ ګلاس اصل کې زمونږ سره کنویکس لینز دی ٹھیک شو دغه میګنیفاینګ ګلاس څه کوي اوس دا object فماته نور اله کلیر کیږي کنه چې دا موږ د نیر پوینټ اف د آی نه مخ کی راوړو کنه او ایمیج ماته کلیر جوړ شي ٹھیک ده نو ګوره دلته اوس ګورئ چې کم دغه سړی دی نو دا د دې سترګې او د دې object فمنس کی یا د وړوکو وړوکو پرزو فمنس کی سوګي دلته وګي د دې دوه فمنس کی د اپټیکل انسټرومنت هیلپ والی صحیح ده د دې دوه فمنس کی دا کیږي نو چې دا کی دي کنه چې وس د دې نه کمرې زوزي کنه نو ګوره یو ری منګه غستی دا پیرالل ټو پرنسپل ایکس صحیح ده افټر ریفریکشن دا با د پرنسپل فوکس نه پاس کیږي نو ګوره دلته تسترګه ده بیا د بل د اپټیکل سنټر نه پاس کیږي خو دا object په کوم ځای کې پروت دی دای نږدې راوړی دی صحیح ده نو دا د پرنسپل فوکس نه دننه تللی دی لکه دا د پرنسپل فوکس او د اپټیکل سنټر په منځ کې دی ٹھیک ده نو ګوره د ایمیج فارمیشن پوزیشن موږ ویلو چې په کوم ځای به object نو ایمیج به چرته جوړیږي صحیح ده نو موږ دا از د کړیو چې د پرنسپل فوکس او د اپټیکل سنټر په منځ کې object وو نو د دې ایمیج به په د سیم سایډ جوړیږي د دې لینس په د سیم سایډ او دا به ډایرکټ دی دا به سیده صحیح ده بل دا به ورچولی دا به موږ په سکرین باندې نشو اغسته صحیح ده د کنویکس لینس د فاره چې کوم موږ یو دغه داسې ویلو د object پوزیشن چې په هغه پوزیشن باندې زموږ سره ورچوال ایمیج جوړېدو او نور ټول پوزیشن باندې زموږ سره ریل ایمیجز جوړېدل نو ګوره په دې کیس کې به دا ورچوال ایمیج جوړیږي دا په دې سیم سایډ باندې جوړیږي صحیح ده نو دا چې وته په دې دغه کې ګوري په د کنویکس لینس کې کنه یا په د میګنیفاینګ ګلاس کې ٹھیک ده نو ګوره دله دا دلته وته لینس لګولای او دا object ول نږدې راوړي نږدې د کم څه نه راوړي د دې نیر پوینټ اف د آی نه د object نورم را نږدې کی صحیح ده نو چې نورم را نږدې کی کنه نو ګوره هغه د پرنسپل فوکس نه دننه راشي نو چې دننه راشي نو دا ایمیج په د سیم سایډ باندې چې د دې د ریز ایکسټند کې بیکورډ کنه نو دا به د سیم سایډ باندې زموږ سره ایمیج جوړي او دا ایمیج د دې object په نسبت باندې ګریټر ان سایز کې غټي ٹھیک ده او بل فقیدای چې دا ډایرکټ او دا ورچوال مینز چې دا موږ په سکرین باندې اغسته نشو ٹھیک ده خو ایمیج زموږ سره څنګه جوړ شو غټ جوړ شو صحیح ده نو اوس که دا وته د هغه سایډ نه ګوري کنه او په دې ځای کې وته د غړۍ د پروزه خو دی نو دا پروزه د تقریبا 6 ګنا 7 ګنا 8 ګنا 9 ګنا 10 ګنا صحیح ده دونه غټول شي نو اوس ګوره دا وته دومره دا ایمیج غټ کو صحیح ده خو دا ایمیج بیا هم زمونږه لکه دا ګوره که دا ایمیج د دې نیر پوینټ نه دننه دا زمونږه نیر پوینټ وي دلته چې کوم نیر پوینټ وو د دې ځای نه د دې ځای پورې چې کومه فاصله وه صحیح ده دغه فاصله د دې ځای پورې ده ټیک ده دا فاصله ده نو دا نیر پوینټ اف د آی دی په ان باندې ډینوټ کوو صحیح ده دا کم فاینل ایمیج چې موږ یې نو کنه نو هغه نیر پوینټ اف د آی نه دننه نه دی جوړ شوی که دننه بیا هم جوړ شوی دا بیا هم موږ ته بلر ښکاره کېده صحیح ده خو دا بیهایند یا موږ داسې ویلی شو چې یا په ان باندې جوړ شوی دی چې کوم نیر پوینټ اف د آی دی یا د نیر پوینټ اف د آی نه لږه خوا جوړ شوی دی صحیح ده خو موږ ته فاینل ایمیج کلیر ښکاري صحیح ده او دا ګوره دا د څه ډول نه دلته پکې موږ یو ایډ واغستو د اپټیکل انسټرومنټ او هغه څه شی دی کنویکس لینز دی ټیک ده اوس د کنویکس لینز دلته چې کوم فاینل ایمیج جوړیږي کنه نو دغه نه چې بیا دا کم ریز دي کنه نو دا زمونږ سره د دې سترګې سره یو انګل جوړي صحیح ده او هغه انګل ته موږ تیټا ډیش وایو صحیح ده څنګه چې دې انګل ته تیټا وایو صحیح ده نو دا انګل زمونږ سره کم یو انګل دی دا تیټا ډیش دی صحیح ده ګوره تیټا ډیش د هغه ریز زمونږ د سترګې سره انګل دی چې کله زمونږ د object او د سترګې په منځ کې object پروت لینس پروت دی صحیح ده یا اپټیکل انسټرومنټ پروت دی
او تیټا هغه انګل دی چې کله د آبجیکټ او د سترګې په منځ کې بل څه اپټیکل انسټرومنټ نشته. صحیح ده. نو چې کله اوس د دې دوانو ریشو موږ والو کنه نو دې ته انګولر میګنیفیکیشن وایي. نو انګولر میګنیفیکیشن څه دی؟ ریشو کوم ریشو؟ یو د دې تیټا او یو د دې تیټا په منځ کې ریشو په یو بل ډیوایډ کو، لکه دا تیټا ډیش ډیوایډ کو په چا باندې؟ په تیټا باندې. صحیح ده. نو دا تیټا ډیش کم انګل وو، دا هغه انګل له هغه انګولر سایز دی. صحیح ده چې کم زمونږ سترګه د آبجیکټ جوړي یا د فائنل امیج سره جوړي. صحیح ده. خو with the help of optical instrument. صحیح ده. نو ګوره دا هغه angular size of final image. The final image angular size دی produced by optical instrument. چې چا جوړ کړی دی؟ optical instrument جوړ کړی دی. ٹھیک ده. دا انګل او دا به ډیوایډ کو په چا باندې؟ angular size of object seen without optical instrument. دا هغه انګل چې کم د هغه انګل انګولر سایز چې کوم آبجیکټ مونږ یینو without optical instrument، چې دا آبجیکټ مونږ ته کلیر ښکاري without optical instrument، چې دا بره انګل په ډیوایډ کو به د لاندې انګل باندې نور دې نه زموږ سره راځي انګولر میګنیفیکیشن یا دې ته مونږ وایو انګولر میګنیفیکیشن. نو ګوره ډیفینیشن هم تاسو داسې کولی شئ چې کله مونږه انګولر سایز اف فائنل امیج produced by optical instrument. صحیح ده. چې کوم فائنل امیج داغه انګولر سایز والو چې کوم پیدا کړی دی چا؟ دا اپټیکل انسټرومنټ پیدا کړی دی، دا ډیوایډ کو په هغه انګولر سایز باندې، په هغه انګل باندې یا په هغه انګولر سایز باندې چې کوم آبجیکټ جوړ کړی د سترګې سره without optical instrument. without optical instrument, this is called linear magnification, angular magnification. نو angular magnification ګوره دا که ډیفینیشن کې موږ لیکلی کنه چې it is the angular size دا تیټا ده. صحیح ده. angular size او دلته تیټا ډیش دی کنه. نو دا ګوره a final image د چا دی؟ د final image produced by the optical instrument. هغه انګل چې کوم د final image دی دا د سترګې سره چا پیدا کړی دی؟ دا optical instrument پیدا کړی دی. divided by او دا منګه ډیوایډ کو پچا باندې د انګولر سایز اف آبجیکټ، د هغه آبجیکټ انګولر سایز چې کوم without which can be seen چې کوم لیدې شو منګه without optical instrument، د optical instrument نه بغیر. نو دې ته ویل کېږي انګولر میګنیفیکیشن. دا موږ ډینوټ کوو په m تھیټا باندې او m تھیټا زموږ سره برابر ده ګوره تھیټا ډیش. نو ګوره دا تھیټا ډیش دا کم انګل و چې کم انګل زمونږ سترګه د فائنل امیج سره جوړي with the help of optical instrument. صحیح ده. او دا هغه انګل له چې کم زمونږ د سترګه جوړي د آبجیکټ سره خو without any optical instrument، د optical instrument نه بغیر. صحیح ده. نو دا و زمونږ سره د انګولر میګنیفیکیشن. ٹھیک شو. اوس ګوره دلته د کم کنویکس لینس چې دی د میګنیفاینګ ګلاس، د میګنیفاینګ ګلاس یا د کنویکس لینس ته سیمپل مایکروسکوپ وایي. صحیح ده. سیمپل مایکروسکوپ څه وکړو؟ د آبجیکټ د خپل سایز نه موږ ته غټ کو. صحیح ده. نو ګوره دا آبجیکټ موږ ته چې د خپل سایز نه غټ کو نو دا زموږ سره د مایکروسکوپ کار ورکوي. نو دا ګوره دا سیمپل دا یو لینس زموږ سره سیمپل مایکروسکوپ شو. خو شرط په ولدای چې آبجیکټ په دیتا د پرنسپل فوکس نه دننه نږدې. صحیح ده. آبجیکټ پر پرنسپل فوکس نه دننه نو اله به موږ ته د آبجیکټ ا لارج امیج جوړي او دا به کلیری. ٹھیک ده. ښه اوس دا مزید مخکې بوزو دا خو زموږ سره سیمپل مایکروسکوپ و. نو سیمپل مایکروسکوپ څه دی؟ دا په صرف په یو لینس باندې یا په یو میګنیفاینګ ګلاس باندې مشتمل دی. صحیح ده. او کار یې څه دی؟ کار یې دا دی چې with the help of simple microscope we can see the small objects. صحیح ده. we can see the small object یا it magnify the small object. دا وړوکی آبجیکټ میګنیفای کوي غټه. ٹھیک ده. نو دا شو زموږ سره سیمپل مایکروسکوپ. اوس دا بوزو دا ایکویشن مخکې کنه. نو ګوره دا دلته دا تیټا ډیش په معلومه او دا تیټا په معلومه. صحیح ده. نو راغنه بعد با د دې بیا زموږ سره دوا کیسز جوړیږي هغه هم ډیسکس کوو. نو ګوره دلته وګورئ زموږ سره چې موږ ټینجن تیټا والو کنه. نو ګوره ټینجن تیټا برابرۍ زموږ سره پرپینډیکولر ډیوایډډ بای بیس. صحیح ده.
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस اوس اول د دې ټینجن تیټا معلومه او چې کوم زمونږ د ابجیکټ او د سترګه د صرف ابجیکټ په منځ کې اپټیکل انسټرومنت نشته ٹھیک ده نو ټینجن تیټا په دې کې پرپینډیکولر د څه برابر دی نو ګوره ټینجن تیټا از ایکوال ټو دلته پرپینډیکولر برابر دی پرپینډیکولر چې تیټا ته مخامخ کم سایډ صحیح ده نو ایچ ناٹ دی کم انګل کم سایډ دی ایچ ناٹ divided by base base کم یو دی base دا base دی ٹھیک ده نو ګوره base زمونږ سره د دې د څه برابر دی د n برابر دی ځکه چې د object منګه په near point of the eye خو دی صحیح ده نو دلته شو n clear ها اوس دلته دا کم tangent theta چې دا کنه نو ګوره دا small ده دا وړوکی کنه نو چې دا وړوکی کنه نو بیا مونږه دا ټینجنټ وسره نه لیکو صرف تیټا لیکو صحیح ده ځکه چې ټینجنټ تیټا بس دغه تیټا برابرې ټیک ده نو دې په ځای باندې زدا سې لیکل شم چې تیټا از ایکوال ټو h ناٹ ډیوایډډ بای n صحیح شو دا زموږ سره شو ایکویشن نمبر لیټ سپوز دا ایکویشن نمبر فرست شو صحیح ده دا ایکویشن نمبر سیکنډ شو ټیک ده او دغه شان ناو ټینجنټ تیټا ډیش ټینجن تیټا ډیش په دسه برابرۍ نو ګوره هغه پرپینډیکولر ډیوایډډ بای بیس نو دلته پرپینډیکولر هم زمونږ سره دا ابجیکټ دی کنه نو ابجیکټ پرپینډیکولر دی او بیس زمونږ سره د دې ځای نه د دې ځای پورې دا ډیسټنس اف ابجیکټ دی نو اوس دا ابجیکټ زمونږ سره په نیر پوینټ اف د آی نه دی پروت صحیح ده نو ځکه موږ وایو چې دا ډیسټنس اف ابجیکټ دی نو ګوره perpendicular upon base دته مونږه ټینجن تیټا وایو کنه نو ګوره perpendicular زموږ سره سره زی h ناٹ دلته مرضی صحیح ده ډیوایډډ بای او دلته شو d ناٹ ٹھیک شو دا په دونه فاصله باندې د سترګې نه ده صحیح ده دا ابجیکټ نو او د دې په ځای باندې هم د ټینجن په ځای باندې صرف تیټا د شوم لیکل شم صحیح ده نو دا برابر دی h ناٹ ډیوایډډ بای d ناٹ دا شو زموږ سره ایکویشن نمبر 3 اوس دا دوه ایکویشن راواله کنه او په دې فرست ایکویشن کې د دې دا ویلیوز پوت کړئ صحیح ده نو پوت یا ډایرکټ پورې کو پوت ایکویشن 2 and equation 3 and equation 1 صحیح ده دا د دوانه په ایکویشن 1 کې د دې دا ویلیوز پوت کړئ صحیح ده نو ګوره m تیټا به برابر شي m تیټا د تیټا ډیش په ځای باندې داغه ویلیو نو تیټا ډیش په ځای باندې داغه ویلیو څه ده h ناٹ ډیوایډډ بای d ناٹ ها ډیوایډډ بای بیا تیټا دا نو تیټا ویلیو څه ده د تیټا ویلیو دا h ناٹ ډیوایډډ بای n ها دا فریکشن ور فریکشن دی نو ګور دیم په میتھس کې زموږ سره رولز دي کنه نو دا به داسې کیږي کنه چې دا بدلتا ملټیپلیکیشن راځي او د نامینیټر او ډینامینیټر به چینج کیږي ټیک ده کنه لکه اوس ګوره څنګه لکه اوس ګوره m تیټا مینز انګولر میگنیفیکیشن دا برابر شو h ناٹ ډیوایډډ بای d ناٹ ضربی n ډیوایډډ بای h ناٹ صحیح ده n نامینیټر لر d h ناٹ زموږ سره d نامینیټر لراغه صحیح ده اوس ګوره h ناٹ زموږ سره کټ شو صحیح ده نو دلته m تیټا فاتی څه شو صرف n ډیوایډډ بای d ناٹ صحیح ده اوس n ډیوایډډ بای d ناٹ د دې پوری هو کلیر شو کنه ها اوس راځو دا مزید مخکې بوزو ښه m theta دلته بیرته ځان ته لیکم m theta is equal to n divided by d naught صحیح ده اوس د d naught 1 over d naught ویلیو منګه د لینز ایکویشن نه راځي شو صحیح ده ځکه چې لینز پکې ده نو ګوره لینز 1 over f is equal to 1 over d naught plus 1 over di دا زمونږ سره لینز ایکویشن او یا لینز فارمولا وا کنه نو ردیره دا 1 over d ناٹ راو بس نو 1 over d ناٹ چې په خپل ځای پرېدم دا سره دلته پلس کې چې د طرف لرا شي ماینس پشي صحیح ده نو ګوره 1 over d ناٹ په برابر شي 1 over f minus 1 over di
کلیر. نو ګوره دا 1 ور ډي آی لکه دا اوس د دې د ویلیو راوالی کنه او دا د دې 1 ور ډي ناٹ په ځای باندې ولګوئ. صحیح ده. دا شو لیټ سپوز اکویشن 4. صحیح ده. نو putting the value of 1 over d naught in equation number 4. For 4 number equation की the 1 over d naught value लगाओ. सही था. नो गोरा m theta बराबर शो दसा 1 over d naught फजे बंदी था दे दा टोला value लगाओ. सही था. नो गोरा 1 over f minus 1 over d I. ګوره د دې 1 اوور डी ناٹ په ځای باندې د دې دا ټوله ویلیو موږ ولګوله 1 اوور اف ماینس 1 اوور डी آی او دلته پاتې څه دی ان پاتې دی کنه. نو ګوره دا به داسې کوی دلته سره ان دی. ٹھیک ده. کلیر. ها اوس دا زموږ سره میګنیفیکیشن راووتو کنه. خو اوس د دې نه اخوا د دې دوه کیسز دي. 2 کیسز دي کنه. دوه کیسز دا دي کنه چې کله زموږ سره د آبجیکټ 2 cases की योदा दे चिकन the object near point of the eye परूती है ना. if object is placed at near point of the eye गोर जमंग सर दस्तर की दो point है दी यो near point of the eye दे यो far point of the eye दे. सही था. नो अवलने केस दा वायु चिकन object जमंग सर पर near point of the eye नो चिप near point of the eye लका वसो near point of the eye बानी मंगा आलू करना. नो that distance of image बजमंग सर पर कम ज़रा जी that distance of image बजमंग सर बदी near point of the eye राजी. सही था. गोरा नो चिकल दा जमंग सर बदी near point of the eye राशि ची मंगा मुकम्मल क्लियर ली दा वाडू दा दे दा तस्वीर नोरम क्लियर ली दा वाडू. नो गोरा दा बलग नोरम रानीज देखा होगा ना पदीसी दलता बदा द दे लेंस पदा सी पोजीशन बांधिक दू कना ची दा फाइनल इमेज जमंग सर बदी नियर पॉइंट ऑफ द आई जोड़ शी. ठीक दा. नो यो केस खुदा शो ची नियर पॉइंट ऑफ द आई जोड़ शी. ठीक दा. यो द नियर ऑब्जेक्ट द फारा खबर रखाओ नो ची दे दा फासिला मंग नियर पॉइंट ऑफ द आई आलू कना. नो गोरा د دې فاصله به زمونږ سره د n برابري. صحیح ده. خو منګه ګوره دا n فاصله د چا ده دا د ایمیج فاصله ده. صحیح ده. او منګه ویلیو چې د ورچوال ایمیج ډیسټنس چې منګه الو کنه نو چې کله ورچوال ایمیج او داغه فاصله منګه الو ډیسټنس منګه الو ناغه منګه نیگیټیو الو. صحیح ده. نو ګوره چې کله نیر پوینټ اف د آی باندې ایمیج فارمیشن کیږي کنه نو دا ډیسټنس په زمونږ سره په نیر پوینټ اف د آی منګه الو او دا به نیگیټیو وي. صحیح ده. نو ام تیټا به دغه کیس کې برابر شي د 1 اوور اف ماینس 1 اوور डी आई फजे बजो दलता सवाल गम माइनस n. सही था. ज़का ची दा डिस्टेंस ऑफ इमेज दे खुद दा डिस्टेंस ऑफ इमेज मंगवायु ची पकम से जोड़ शवे दे नियर पॉइंट ऑफ द आई. सही था. ज़का ची मंगा क्लियरली दा वाडू. सही था. नो ची नियर पॉइंट ऑफ द आई जोड़ शवे दे बल दा इमेज वर्चुअल ले नो ची वर्चुअल ले नो दा बा दा फासिला मंगा द दे इमेज दा डिस्टेंस पर मंगा हम सालू नेगेटिव बालू. सही था. नो ज़का मेरा दे सरा माइनस नेगेटिव साइन वाला लगाओ. सही था. नेगेटिव माइनस n. ठीक शो आओ दलता सर दा फसे की दे दा सर पर मल्टीप्लिकेशन की दे. सही था. उस दा मल्टीप्लाई कही करना नो दा दे तब मल्टीप्लाई की और दा दे तब मल्टीप्लाई की. ठीक था. नो गोरा m थीटा बराबर शी m थीटा इज इक्वल टू n अपॉन f. हाँ दा माइनस माइनस दा प्लस शी. सही था. आओ दलता बशी n डिवाइडेड बाई n. सही था. नो दा कट शो. सही था. दलता जमंग सरा सरा शी 1 बपाती शी. ठीक था. चिकल द्वाना कट शी. नो गोरा m थीटा दसा बराबर शो m थीटा बराबर शो द n अपॉन f प्लस 1. सही था. नो गोरा दा एंगुलर मैग्निफिकेशन द चा शो चिकल जमंग सरा यो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की द स्तरगी और द ऑब्जेक्ट फमेंस की और द दे द फाइनल इमेज जमंग सरा फ नियर पॉइंट ऑफ द आई जोड़ शी. नो बिया बमंगा द दे ची एंगुलर मैग्निफिकेशन मालूम हो ची द ऑब्जेक्ट बदा सोना घटावले शी. सही था. नो दागा द फार्मा बिया दा फार्मूला यूज करो n ओवर f प्लस 1. सही था. नोर खुदा द दे द्वाणु जनरल फार्मूला दरा हुआ था. सही था. हो वज दा दो केस दी फकी है ना. यो मंगा फार पॉइंट ऑफ द आई वेले. सही था. फार पॉइंट ऑफ द आई मंग वेले ची दा जमंगा फार पॉइंट ऑफ द आई ची देनो दा इंफिनिटी बानी दे. ठीक था. नो गोरा द सेकंड केस की बमंगा फार पॉइंट ऑफ द आई बांधी लो
لکه اوس ایم ایج لري جوړیږي صحیح ده. نو ډیسټنس اف ایم ایج دا به موږ په څه باندې یالو دا په انفینټي باندې یالو صحیح ده. نو دلته بیا ګوره په دغه کیس کې به انګولر میګنیفیکیشن د څه برابر شي د 1 اوور اف ماینس 1 اوور डी आई په ځای بدلته وسو ولګوم डी आई په ځای باندې با انفینټي ولګوم صحیح ده ځکه چې ام ایچ په انفینټي باندې جوړیږي او انفینټي باندې با ام ایچ کله جوړیږي چې کله دا آبجیکټ منګه په پرنسپل فوکس باندې کیږي صحیح ده. نو کدا آبجیکټ په پرنسپل فوکس یې کنه نو دینه چې کوم لایټ ریز نو دا په انفینټي باندې جوړیږي. نو ګوره په دغه کیس کې لکه دا دوه کیسه دي یو آبجیکټ چې کله په انفینټي جوړي فروتي نو ام ایچ په انفینټي باندې جوړیږي چې کله په پرنسپل فوکس باندې آبجیکټ پروتي نو ام ایچ په انفینټي جوړیږي ټیک ده. او چې کله آبجیکټ د پرنسپل فوکس او د اپټیکل سنټر په مینس کې پروتي کنه او د دې امیج د نیر د تصویر مونږ غټم لیدل شو او نیر یې جوړو کنه نږدې جوړو نو دا په نیر پوینټ اف د آی جوړو صحیح ده. نو نیر پوینټ اف د آی د فار همغه دا یو کیس وایو صحیح ده. نو سیکنډ کیس کې وس دا 1 اوور انفینټي ده ٹھیک ده 1 اوور انفینټي n2 او دلته څه پاتې دی دلته سره n دی په دې فارمولا کې کنه. نو اوس یاد ساتئ 1 اوور انفینټي زموږ سره د 0 برابرۍ 1 اوور انفینټي از ایکوال ټو 0 صحیح ده. نو ګوره په دې ایکویشن کې پټ کړئ m theta از ایکوال ټو 1 اوور f ماینس 0 n to n صحیح ده. اوس دا n ور ملټیپلای کوي نو m theta is equal to n upon f صحیح ده. او د دې سره چې ضرب وخوري نو دا خو 0 شو نو کلیر دا خبره ګوره د دې لپاره زموږ سره انګولر میګنیفیکیشن سره راغی n upon پرنسپل فوکس صحیح ده. نیر پوینټ اف د آی به موږ ډیوایډ کو په پرنسپل فوکس باندې نو ردې نه بر دې امیج زموږ سره میګنیفیکیشن راوځي چې دا 100 ټایمز د غټ کړه ده په نسبت د آبجیکټ ٹھیک ده. او آبجیکټ په دا بچرته فروتي دا په پرنسپل فوکس آبجیکټ په انفینټي باندې نه آبجیکټ په پرنسپل فوکس باندې فروتي ٹھیک ده. او چې په پرنسپل فوکس باندې فروتي کنه نو امیج په انفینټي باندې جوړیږي صحیح ده. نو ګوره د دې فارمولا بیا موږ فردر 2 کیسز ویلو صحیح ده. 2 کیسز هم کم ویلو چې کله دا ډیسټنس اف امیج زموږ سره راشي په کوم ځای باندې په نیر پوینټ اف د آی او دویم کیس هم دا وایو چې کله دا ډیسټنس اف امیج زموږ سره په انفینټي باندې راشي ټیک ده. نو چې په انفینټي باندې راشي نو راغه لپاره دا فارمولا شو چې دا انګولر میګنیفیکیشن معلومو او چې په نیر پوینټ اف دا آی راشي نو راغه لپاره دا فارمولا